نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. محترم مسلمانانو، څنګه چې موږ تاسو ته معلومه ده چې رمضان المبارک را نږدې دی. الله رب العزت دې موږ ټول رمضان المبارک ته په خیر سره ورسوي او الله رب العزت دې موږ ټول ته د رمضان المبارک برکات، انوارات او فیوز را نصیب کړي. محترم مسلمانانو، یو څو ضروري مسائل د ستاسو خدمت کې عرض کوم چې هغه ډېر ضروري دي. نو دا چې مسائل موږ زده کړو نو زه رمضان المبارک کې به راته لږ اسانتیا وي. نو محترمو، رمضان المبارک کې خړمبې دا چې روژه نیسو نو د روژې نیت وکړو. د روژې نیت کول ډېر ضروري دي او بهتره ده چې بنده د شپې نه د روژې نیت وکړي یا د پیشمري په وخت کې د روژې نیت وکړي او هغه کوم الفاظ چې موږ وو وبصوم غد نویت من شهر رمضان، که هغه چا پخلی وي نو هغه هم وایي ښه دي، بهتر دي. خو خیر د نیت ویلې کېږي د زړه ارادې ته او قصد ته، چې ستا په زړه کې دا اراده وي چې زه د رمضان المبارک روژه نیسم، چې دغه اراده د ستا په زړه کې نو په دا نیت کافي شافي دی. اوس ډېر خلک دي چې هغوی پېشمنیو کې بانګونه وویلی شي، هغې نه پس بیا نیت کوي نو بیا وایي وبصوم غد نویت من شهر رمضان. نو دغه ټایم کې دغه نیت بیا ټیک نه دی، ځکه په دې کې الفاظ دي وبصوم غد، مطلب دی روژه نیسم د سبا. د روژه خو ته د سبا نه نیسې، د نن نیسې. نو که چېرې د پېشمني نیت دی یا د شپې نو بیا خو دغه نیت ووایه، او کني نو بیا خیر د پښتو کې پخلی کې وایي او که نه زړه کې راوله، خو زړه کې بهتر دی. نیت ویلې کېږي د زړه ارادې ته. نو چې محترمو د روژې نیت کوو او کم از کم که چا نه ایري نو چې وایي د نیمې ورځ نه مخکې یعنې د زوال ټیم نه مخکې چې تا نیت کړی. دې سره محترمو هغه څیزونه پېژندل پکار دي چې په کومو څیزونو روژه ماتېږي. خو هغه څیزونه چې روژه پې ماتېږي ورپسې صرف قضا راړل دي، کفاره پکې نشته. د کفارې هغه بیا مسایل دي، هغه بیا بیانو. اول صرف هغه څیزونه چې صرف روژه پې خرابېږي او قضا نه کوي. نو لومبی هغې کې دی غوږ او پوزه کې دوایي اچوي. څوک چې غوږ کې او پوزه کې دوایي واچوي نو دې سره روژه خرابېږي. ورپسې یو کس لکې وینه را جمع شوه، یعنې وری خوږ شوې یا غاښونه خوږ شو او دوره وینه وه چې د خولې و د لاړې نه سیوا وه او ده تېره کړه نو روژه دې ماته شوه. او که چېرې دغه وینه لږه وه او تا چوپ کړه کته نو بیا دې پرې روژه نه ده خرابه. دې سره محترمو قصدن الټی کول، یو کس دی پخلی کې ګوته ورکړه او قصدن عمدن الټی وکړې نو بیا دې روژه خرابه شوه، قضا به راړې. یو کس دی هغه غړغړې کوي. غړغړې کول یاد ساتئ دا په رمضان کې ټیک نه دي. غړغړې په روژه کې نه کوو، نه په پوزه کې به بره اوبه راکاږو نه به غړغړې کوو. یو کس ته غړغړې کولې او مرای ته یې اوبه نړې نو روژه دې ماته شوه او قضا به راړې. یو کس ته خوراک یې کړله د پېشمني او په غاښونو کې څه انښتې دي او هغه څیز چې و هغه د چڼې دانې برابر و یا د دې نه سیوا و، نو که دغه خوراک تا تېر کړو نو خو بیا د روژه ماته ده، او که نه بهر دې راټوک کړو نو بیا د روژه نه ده خرابه. دغه شان قصدن عمدن د څه څیز لوګی تېرول، د سګرټو یا د بل څه لوګی قصدن تېرول. اوس که یو کس بغیر قصده یو ځای باندې تېرېږي او لوګی تېر شو نو خیر دی، قصدن عمدن لوګی راکاږلو سره روژه خرابېږي. دغه شان یو کس دی خوراک څښاک کې په هېره وکړو او پته ورته ولګېده چې دا خو ما په هېره کړه خو هغې نه بس وایي چې یاره زما روژه خو خرابه ده او بیا یې هم خوراک کو نو روژه ماته شوه، قضا به راړي. یو کس دی صبح صادق نه پس خوراک کوي، بانګونه ویلې شوي دي، صبح صادق راختلی دی بیا هم خوراک کوي، دی وایي ګنې لا شپه ده او چې پته ورته ولګېده چې هلکه دا خو بانګونه ویلې شوي دي، دا ټایم دا وخت دی زه پوه نه شوم نو دا روژه ماته شوه او قضا ده، قضا به راړي. ښه دي یاد ساتئ محترم، روژې بندولو کې هم ډېر احتیاط کوو. ډېر ملګري هغوی بس د بانک په انتظاري بانک سره روژه بندوي، دا عادت ټیک نه دی. بانک خو هله ویلې کېږي
کیږي چې صبح صادق راوخیږي او روزه بندول نو صبح صادق نه مخکې ښه نو د بانګ نه کم از کم 10 منټه 15 منټه مخکې چې تا روزه بند کړي د بانګ په انتظار باندې کېني د بانګ نه مخکې به روزه بندو دغه جان یو کس دی ماښام په ټیم پوه نه شو یا چا بانګ ته وخت ووي ټیم ته به ګورو محترم بانګ په انتظار باندې یو که ټیم شوی او بانګ وي خو روزه ماته کړه او که نه د ټیم نه مخکې بانګ وي نو بیا به روزه نه ماتې که چا داسې ماته کړه نو په هغه قضا ده بیا روزه ماته شو هسې دغه شان محترمو ډېر خلک دي چې شهوت پې زور وکړي نو رمضان مبارک کې خدا عمل اسیم ټیک نه لري اسی بغیر رمضان هم ټیک نه لري ډېر ګنده عمل دی او د صحت تباہی دی او بیا رمضان کې کول خو ډېر غلط دی یعنی ډېر خلک دي یعنی ډېر سړي دي چې په لاس سره ځان فارغوي یعنی نوجوانان ورته موټی وایي دغه خطرناک مرض چې کوم دی دې سره ګنې روژه ماتېږي رمضان مبارک کې به دغې طرف ته نه ځو شهوت به کنټرولو رمضان د دې لپاره چې ستا شهوت د ستا نور چې کوم افعال دي چې کنټرول شي ځان به کنټرولې اوس محترمو هغه شیونه بیانو چې په کومو کفاره راځي لومبۍ کفاره پېژندل پکار دي کفاره سره کفاره په هغه صورت کې ده چې یو کس قصدن عمدن روژه ماته کړه قصدن عمدن خوراک څښاک وکړو قصدن عمدن خپلې بیبي خواته لاړ او خپل بیبي سره یې قرباني وکړو نو دې سره بیا کفاره ده کفاره څومره ده 15 مسکینان مړول دي ښه 2 ټیمه به وله خوراک ورکړي که دغه نشي کولی مسلسل به 2 میاشتې روژې نیسي مسلسل ناغه به پکې نه کېږي که ناغه نه وکړه بیا به سره شروع کېږي که دغه هم نشي کولی یو غلام ازادول دي خو نن سبا غلامان شته نه نو دغه دواړه کیفیته دي په دې کې به بیا یو کې نو په دې کې به ځان د دغه شیزونو نه محفوظ ساتو اوس که یو کس خپلې بیبي سره مینه محبت کو او خپلې کړه راجوختې کړه ځان سره او ډسچارج شو انزال وشو نو په دغې باندې صرف قضا ده او که کوروالی دې وکړو نو بیا پرې ګنې کفاره ده اوس محترمو هغه څیزونه چې په هغې روژه مکروهه کېږي یعنې د روژې ثواب پې کمیږي مکروهه څیزونو سره روژې ثواب کمیږي ته به خبر نه ځان نه بلې ثواب جوړه کړی نو مکروهات دي هغې کې لومبۍ بلا ضرورته ذایقه د یو شیز چک کول یو شیز چک کول چې دا څنګه دی په ژبې سره نو دې سره روژه مکروهه کېږي د هغې ښځې لپاره اجازت د شریعت کې چې د کومې ښځې خاوند بدخویه جنګ جګړه کوي چې مالګې ولې سیوا کړې ده ولې دې کمه کړې ده نو هغې ښځې ته بیا اجازت شته چې هغه دې چیکنګ وکړي او بیا مې واپس راکړي ټوتپیسټ سره روژه مکروهه کېږي د روژې په حالت کې به ټوتپیسټ نه کوو ښه دغه شان یو کس دی د پېشمني نه مخکې یا پېشمني ښځې سره کوروالی وکړو حالت د جنابت کې دی پلیتای کې او ته په دې پلیتای کې ټوله رس تېره کړه وی نه لامبل نیاز ساتل پکار روژه دې مکروهه ده یا احتلام یو کس ته وشو او احتلام کې ټوله رس تېره کړه په پلیته نیاز سره دې سره روژه مکروهه کېږي زر تر زره د غسل بندوبست پکې دغه شان غیبت سره پشي شاید بل کس پسې خبرې کول نو غیبت سره ګنې روژه مکروهه کېږي د غیبت نه به ځان محفوظ ساتو نن سبا سیاسي میدانونه ګرم دي هغوی په خپله په ارام ناست یو موږ او تاسو لګیا یو په هغوی بحثونه کوو فضولي خبرې کوو دې نه به ځان ساتو فضولي خبرې به نه کوو دغه شان کنځل کول یا جګړه کول نو کنځلو او جګړو کولو سره روژه مکروهه کېږي دې نه به ځان ساتو ډېر خلک یې کور کې جنګونه جګړې کوي هلکه ولي روژه نه ده نه لکه د روژه نه جنګونو نوم دی روژه خو د صبر نوم دی ډېر صبر پکې ډېر ځان په احتیاط سره په وخت تېرې روژه خو د صبر میاشت ده زنانو سره به ډېره ګزاره کوو هغوی زموږ خدمتونه کوي زموږ خیال ساتي جنګونه جګړې به نه کوي نه به کور جنګ کوو نه به بهر جنګ کوو یعنې دې سره روژه مکروهه کېږي اوس محترمو هغه څیزونه چې هغې سره روژه نه ماتېږي خو زموږ خلک په شک کې چې ګنې روژه مې ماته ده او روژې باندې هېڅ اثر نه غورځېږي روژه په روژه ده نو هغه څیزونه هم پېژندل پکار دي نو هغې کې لومبۍ مسواک کول په مسواک کولو روژه کې هېڅ فرق نه راځي ښه جي مسواک کوي دغه شان په سر باندې تیل لګول ډېر خلک وایي تیل مه لګول د دې یخوالي کرته محسوسېږي نه په تیلو باندې روژه نه خرابېږي
بدن غوړول شي خدي که چاته ضرورت دی بدن غوړی سر غوړی نو خیر دی دغه شان پسترګو کې دوايي اچول پسترګو کې دوايي اچي کرانچه اچي دې سره روزي باندې سره نو ګرځي دغه شان خوشبو لګو ډېر خلک وایي لکه سپری وتر ملګو دې سره روزه خرابېږي نه په خوشبو لګولو سره روزه نه خرابېږي دغه شان ګرمي ډېره شي یو کس ته ګرمای د وجه غسل کوي نو په غسل کولو سره روزه نه خرابېږي انجکشن لګول په مټه کې یعنی په پټو کې او په پرک کې نو په دوړ صورت کې روزه نه ماتي دا شان ډریپ ته نو ډراپ لګول سره هم روزه نه خرابېږي دا شان چاله وینه ورکول چاته د وینې رستا ضرورت دي ستا ګروپ ور سره برابرې کې نو روزه باندې اثر نه ګرځيږي یا تا ته ضرورت ده وینه درکې کم شو صحت خراب ده نو تا ته خطر خیر ده یو کس ته په هیر باندې خوراک صاحب کو نو په هیر خوراک صاحب سره روزه نه خرابېږي وایي په ځان کوی پکار دي په دې کې دا احتیاط پکار دی کچا پولی دل سو یو کس خوراک کوي وبس کی یا سخري نو شریعت وایي چاغه تو ګورا کچاره طاقت پوری تندرستی بیا ورته نه کرو جره مکو او یو کس کمزور دی ګډاره ناغه ته بیا هغه کو ځان دی موډ کی ګوري هغه په هیره کې دی بیا په هیره روزه نه خرابېږي دغه شان یو کس تخلیقي او واچولې خدا اراده نه وجه دې مرای ته او بلا بغیر کس ته وبلړې په مرای کې کاته نو په دې روزه نه خرابېږي غوړغړو نه بدل ساتو غوړغړا باندې کې دغه شان یو کس ته بغیر داغه د حرکت الټای راځي خود به خود راځي دته پکې سنو قصدن نه کولی نو کو په خپل الټای چلا راځي نو الټو بیا روزه نه خرابېږي قصدن الټو سره بیا روزه خرابېږي یو کس ته اختلام شو په خوب کې په غسل واوړېدو نو کو چا باندې خوب کې د سحرې کو ماسپخینی کو مازیګر غسل واوړېدل په دې روزه نه خرابېږي خدي دا شان یو کس ته غسل ضرورت دی د شپې کورواله کړه غسل نه کړي سحر نه پس پلان باندې شي خدي په غسل باندې روزه ته ضرر نه رسي ان په جنابت حالت کې روزه ته ضرر رسي نو محترم دا هغه سيزونه شو چې په دې روزه نه خرابېږي اوس هغه غسلونه بیانو چې په کوم غسلونو کې روزه نه نيسي اجازه ده نړمبه بیماری نه داسې بیماری چې تاسو یو مسلمان ډاکټر وای مسلمان ډاکټر لا تلړي هغه ته وای چې روزه منیسا صحت ته خرابېږي صحت ته خطر کې کمزور کېږي نور خطر در باندې راځي نبي خیر ده د بیماری په حالت کې روزه منیسا بیا سخت بیماری نه سباده خلکو ځان له باندې کتلی وړي وړي بیماری او روزه نه نیسي دا غلط کار دی دا شان یو خطر راغی په خېټه باندې حمل دی بچی او ډاکټر ورته وایي کچې ته روزه نیسي نو تا کم نقصان نشي او دې بچی ته نقصان نشي نو په دغه کیفیت کې خلک روزه نه نیسي نو خیر دی دا کار یو زنانه ده خپل بچی له یا پردي بچی له پای ورکړي او دې باندې یې راغلی خوراک نو کوم وبلس کوم نو دا پای باندې کم ځای راځي پای کمی نو په دغه صورت کې شریعت دې اجازه ورکړي چې خیر دی بیا په قضا راځي مسافر شرعی یو کس په سفر وځي 48 میل په مسافحت یا د نه زیات نو کوته تګرانې روزه نیسل نو خیر دی بیا د روزه نه نیسي او چې سم مسله ورته ني یا خلکو ته تکلیف ته د روزه د وجې راسي بیا د روزه نه نیسي بیا به بعد کې قضا راځي یو زنانه ده باندې باندې خپل بیماری نه الحیز ماهواري بیماری پیراله نو بعد د روزه ماته شو او دا به صبر کی چې پاک شي بیا روزه شروع کوي دې بیا قضا راړي دا ځان نه پاس دی یو خزه بچو شو چې سور راځي دې په پنځای کی په نفاس کی نو روزه باندې نيسي چې بیا پاک شي بیا خپل روزه نيسي او دې پاکایا بیا قضا راړي اوس یو کس ته چاول دم کی ورکړه چې روزه باندې نيسي په جبر باندې په روزه مات کړه نو پتا کې حالت کې بیا دې راځلو کې روزه دې ونی نيسي بعد کې به قضا راړي یو کس ته دومره لږی او تندې اغسته چې مړکی کوئی خوراک نه کوي یا وبنس
شي نو مړ کېږي مرګ ته قریب دی نو دغه کس ته هم بیا دا خپل ضرورت پوره کړي بعد کې به بیا قضا راړي. نو محترمو دا یو څو ضروري مسایل شو. اسې مسایل ډېر زیات دي زمونږ اراده چې انشاءالله پوره کورس پکو د مسایل رمضان نه انشاءالله دا خو مختصر یو څو خبرې وي چې مونږ وی دا وشي نو ښه ده. ډېرو ملګرو ته اکثر د دې پته ني چې محترمو دا خبرې په خپل عمل کې راولو. رمضان المبارک په عبادتونو کې په ذکر و اذکار کې د قرآن په تلاوت کې تیر کو. الله رب العزت دا خبرې د ټول په عمل کې راولي. واخر الدعوانا ان الحمد لله رب العالمين.